د غزې چې کوم مسلمانان دي د فلسطین، نو هغه خلک ډېر نهر نهور دي، د هغوی په تن باندې جامه نشته، د هغوی په خپه باندې پیزار نشته، د هغوی په سر باندې لوپټه نشته، د هغوی په تن باندې جامې نشته، د هغوی د اسپتال انتظام نشته، د هغوی دپاره د ډوډۍ انتظام نشته دی. کله کله دا ویډیوز موږ ګورو سړې روټۍ راغستي او داسې خلک چې هغوی چېرته سړې روټۍ په عمر کې نه وي خوړلې، په هغوی باندې هغه ورځې راغللې او هغوی سړې روټۍ خوړلې دي. الخدمت فاونډیشن پاکستان او دارنګې نور تنظیمونه داسې دي چې هغوی لګیا دي او هغوی وایي چې موږ به دا ځل کوشش کوو چې د غزې د مسلمانانو دپاره موږ قربانیانې وکړو. د غزې د مسلمانانو دپاره د قربانۍ طریقه د هغو دا ښودلې ده چې په یو قربانۍ باندې څومره پیسې راځي، دغه پیسې تاسو الخدمت فاونډیشن ته ورکوئ. دا الخدمت فاونډیشن ځوانان به په هغې باندې په دې پاکستان کې قربانیانې وکړي او هغوی بیا د بعضې دغه سره کمپنو سره خبره کړله چې دا غوښه به تاسو موږ له پیک کوي په داسې کیمیکل طریقه باندې او په ساینټیفک طریقه باندې چې دا غوښه تاسو یو کال لپاره زموږ دپاره وساتئ. نو دا قرباني به انشاءالله کیږي. هغوی سیسټیمیټ لګولی دی چې 22,000 دی یا 25,000 هغوی سټیمیټ لګولی دی چې دا پیسې به تاسو الخدمت فاونډیشن ته جمع کوئ. ستاسو دپاره به هغوی څاروی والي، دغه څاروي به حلال شي او دغه غوښه به هغوی پیک کړي په یو کیمیایي طریقه باندې، په یو ټیکنیکل طریقه باندې، او دا غوښې به هغوی فلسطین ته رسوي. لهذا زما درخواست دا دی چې کوم مسلمانان ورونه په کور کې 15 4 او 3 او 2 او 10 قربانیانې کوي، نو کم از کم یو کور یو قرباني تاسو راوالی او دا د غزې مسلمانانو له ورکوي. الخدمت فاونډیشن پاکستان یو ډېر با اعتماد اداره ده. د کرونا په کال کې څومره خدمت کړی دی، یا په سیلابونو کې څومره خدمت کړی دی، ډیزاسټر څومره چې راځي په هغې کې څومره خدمت کوي، زلزلو کې څومره خدمت کوي، په قربانو کې څومره کوي. ګورئ که داسې بل تنظیم په دنیا کې وي، اکثر په ټول دنیا کې په ټاپ باندې راځي. با اعتماد نوم دی، بلکې د اعتماد نوم الخدمت فاونډیشن دی. د جماعت اسلامي پاکستان زر اهتمام هغه کار کوي، د پاکو لاسو امانت دی. لہذا تاسو کوشش وکړئ چې هر کور کم از کم یو قرباني تاسو الخدمت له ورکوئ، د دې لپاره چې هغوی د غزې مسلمانان په دې قربانو کې او په دې خوراکونو کې او په دې خوشحالو کې زموږ سره شریک.